کله باب د باندې صاحب کې اوس دې کې یو نقطه تا توي مچغه نقطه تا مخ کې نه داوره دي او نور خواځه چې مقرر دي ان شاء الله 15 پانی به نور وایو زکه چې قاری خده او بار موسم مزیدار دی اوس مسلې ته وکړه د مولانا صاحبہ سهو په مانزه کې راتل په دې باندې دا اعتراض دی اشکال دی احمد چې سهو علت غفلت دی او پیغمبر علی السلام خو همتن متوجی الی الله او غفلت څنګه راغی سهو څنګه راغی دا سوال زنترانه حضرت کو همه وقت متوجی چاہتو رب تا بیا سهو از کجامت تو داغی جواب ازدک مولانا دا د رسول الله سهو نوا حضرت سهو شوی نو حضرت سهو کړي شوی دا قاعده یاد کا اولی دی لپاره چې د امت تسهیل شي او د حضرت په دې سهو باندې امت اعمال ملاو شي چې اوس ته سهو شنو سبق د نبی عمل بتاله پاره مشعل راضی نو حضرت سهو شوی نو سهو کړي شوی او دا دې لپاره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اعمال د سهو خود شي او پیغمبر خپل اعمال د سهو امت ته خود شي مثلا شو اصل خدا غوي چې دغه فرق دی په مابین د خالق او مخلوق کې ونه اصل نقطه دغه تا نظر شو جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما وكبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم بس ګوره یو بل نقطه یاد کا مختصره وانه دا مگر ترمذی کې وی ابو داود کې تاسو وی بخاری کې وی بیا ان شاء الله بیا به ناراضي دیده کې یو مسله یاد کته ته خستونه خبره خېوا نبی علیہ السلام نے سجدہ قبل سجدته سا قبل السلام ثابت دي نبی علیہ السلام نے سجدته سا بعد السلام ثابت دي اے احمد توجہ کا نقطہ النقطہ للقارئ لا للفارغ احادیث دو قسم په دې مسله وارد دي احادیث قولیہ اور احادیث فعلیہ نقطہ یاد کا قیمتی ده د پیغمبر علیہ السلام سید الساو قبل السلام و بعد السلام کی احادیث فعلیہ متعارض دی احادیث فعلیہ متعارض دی بعض مرتبہ حضرت قبل السلام سجدہ کردہ بعض مرتبہ بعد السلام دا نو احادیث فعلیہ متعارض دی واما حدیث قولیہ اگر غیر متعارض دی چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې کم سره پتا ځو کې خصاوشي نو فلیسجد سجدتین بعد السلام کا حدیث صوبان و عبداللہ بن جعفر فی ابی داود وقد نقلت الیکم فی درس الترمذی هذا هو الخلاصه ایها الاخوان المکرمون قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك باب اذا صلى خمسا سبقيشتنا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة بن الحكم بن ابراهيم عن القمة عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم بس ګوره دیزه کې غستا کور جوړ شو چې ته حنفی چې سیدی بعد ما سلم وکړه خو بل خبره پکې رااله چې هغه سو په منځ مانځه کې چې خبرې کړي ته دغه جواب دادې ائمه ثلاثه مسلک دادې چې کلام د صحیح په مانځه کې غیر مفسد دی امام سے فرمایي چې کلام د صحیح په مانځه کې مفسد دی په دې حدیث کې خوراغه چې حضرت خبرې کړې دي دغه جواب دا چې دا کلام منسوخ دی دا کلام سره منسوخ دی او دنه دارنګي الکا هيئت په صورت زیادت کې خروج من الصلاه پر دا کیفیت مشروع نه ده بلکې زم د رکعتینو بکې او بیا بدا کې دانه چې خبرو کې بیا سید صاحب کې استاد مزبوشي نو قد نسخت هاذل مساله الكلام و هاذل هيئه تو
ٹھیک شو چلو. باب اذا سلم في الركعتين في ثلاث فسجد سجدتين مثل السجود في الصلاه والصلاه. وفي قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة بن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالعصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه احق ما يقول قالوا نعم. آیا دې رښتیاوي چې سوي جی فصلى ركعتين اخرين شاباس. سجدتين قال سعد ورايت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بس اوس دې کې ګوره توجه کوا نور څه مشکل نه دي خوستا باب مشکل دی. باب کې ته اذا سلم فی رکعتین او فی ثلاث یو امام په ساوشي په سر د 2 رکعاتونو سلام واړي یا په سر د 3 او د سجدیو کې په شان د سجدی د صلات یا اطول نماز به وشي. اوس سوال دادی ابراهیم ایوب چې په مانځ کې باب اول دادی چې سلام علی رکعتین په باب کې جزء ثانی علی ثلاث دی. تو رکعتین د پاره حدیث بخاری کې راغی او ثلاث د پاره بخاری کې دلته حدیث نشته. نو دغه یو جواب دادی چې دا تسلیم علی ثلاث رکعتین د دې حکم دا به طور قیاس ته پر سلام چې کوم بعد رکعتین قیاسن ثابت کړ. دیم خبره دا چې هغه خبره چې کوم زما استناد امام بخاری تم سے محدثین بنانا چاہتے ہیں لازم اصطلاح ده قامت بیا ثبات تو چې زما اصطلاح ده ورشي امام بخاری تان محدث جوړي محدث دا چې دلته اذا سلم فی رکعتین خو حدیث میراوړه وفي ثلاث رکعتین حدیث نشته ده حدیث ولا تعالی شو کنه حدیث د دې په مسلم موجود دی. مسلم شریف 214 صفحه کې حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام اړول په سر د 3 رکعاتو باندې. نو حدیث د مسلم 214 صفحه کې موجود دی هغه بدل ته فټ کې چلو. بس دا موږ کور ترمذی کې دا مسله ویلې ده ښا اگر چې اختلاف دی چې لکه دا سید صاحب ملاو شو 214 بس ټیک دی ملاو شو درته کینی راکې څوک هم درته چاو چاو مو څه سره دا وګوره مولانا صاحبہ حدیث کم ذکر خلاصی وحدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال حدثنا عبد الوهاب ٹھیک دے عن عمران بن حسین قال سلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 رکعات من العصر ملاو شو قلم در هر چی گوید بعد از دیده گوید تیشو ورنه سیوا دا دی کتابون لیکل دی خو زما اصول دا دی زه چې کومه شرح ګورم نو هغه اول هغه زه ګورم چې دا دی چې کومه محاوله کړی دا صحیح ده دال تشته او نشته او هغه نه پس زه خیر او دا یو وجه دا چې مونږه ټکرې خورلې دي انو ځکه یو صاحب زمون معتبر شخصیت یو عبارت لیکل استدل بهذه الايه استدل الحنفيون بهذه الايه على ان الميت لا يسمع كلام الناس مطلقا. نما کو خپل د ازه کتل رومانی کې او الحنفيون پکې نشته ده رومانی کې الحنفيون ته کې نشته ده ما بده استدل الحنفيون بهذه الايه على ان الميت لا يسمع كلام الناس مطلقا. احمد خان کتاب یا ګوري نو سورۃ النمل کې انک لا تسمع الموتى باندې رومانی لیکلي دلته خلول علماء روزه کې درسونه درازي ان یو مرګرن ماته ما رومانی وکړه او پکې دای حنفیون ته کې پکې نشته نو ډیر په ادب وی چې دا د اختلاف د نسخو د کې څه وجه ده ان ما دا عبارت په البصائر کې کتل او الته کې حنفیون باقاعده ذکر لیکل دي نو اعتماد خو پر ای کتابو ان ما دا نسخه شته خو زموږ پر رومانی کې نشته شیخ محترم ته جماوی نمایده د جید کاتب غلطی ده کې دا عبارت شته پیدا ما زغشته عجیبه موږ زړه رومانی کتل ته حنفیون ټکشته لیکن اوس چې کوم نیوی دین د کې حنفیون ټکی نشته دلته فقط دا استدل بهذه الايه على ان الميت لا يسمع كلام الناس مطلقا دا ہوتا تمہارا خیراتی ملاوی کی کنا دا نقطی تعویل بخاری کنا
وقد خذ هذا بغیر عوض خوشګن مولوی سیوا او ما چې ابن کثار المانی کتا ان دې ذکر کی دات پلان کی ذکر نازل دے پلان کی ذکر نازل دے بے وعلى العلات على العلات نے دغه اخفي معلوم نه سر معلوم یل دې سمت على العلات عائل نه دې کې د سیسز نه نه دای وخت چې ما یې چان ما یو سو علماء او مشران ته پوښتنه کو پاغوي چې د دې ټکی مونږ ته پته نه لګي دا عجز دي جنرال گجرمالی ته قاضی شمس الدین رحم الله صاحب اور داسے حافظ خلق حافظان میں جمار المانی دیکھ رہا ہوں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کون سی بات ہے میں یہ عالل اللہ لکھ لیتے ہیں نا اس کا ماقب سے کوئی رابطے نما عباس ہے ماں تم نے متنبی نہیں پڑھا ہے عالل اللہ کے معنی یہ والا کل حال حافظ سر عالل اللہ کے معنی علا کل حال ناغي وقت عمر متنبی قافیت الرا پوری ما تقریبا یاد ابومی قافیت الرا پوری نمغه متنبی قافیت الرا پوری ویل بیا زلار ما متنبی کامل وا صفات متنبی کامل همشته نو آی کی وعلى الالات موجود دي نو چلتے چلتے تاته بل نسخه خما کنا او بیا نسیم باران دی پوجو کنا او دلبر خان پکې را روان دي جماعت ته اس توجہ کو بھائی دیرو المانی کی راضی اطلسم جل کے دسورتی فرقان بانے لیس لأحد من العباد والعباد اللہ حق دملی انداسی ہوئی لیس لأحد من العباد والعباد بعضی ہوئی دا والعباد ثانی مقرر دی دا کاتب غلطی دا مراد نہ دے گورے خواب دی بوڑھا مانا یاد عبارت یاد کا لیس لأحد من العباد والعباد علی اللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ عباد نہ مراد عام خلق دی عباد مراد بزرگان نیکان صالحین تے مراد تخیل ورتا دار المانی کشتے اور بعض المانی کی اس کو ਵਿਚਾਰ کی اکثر ذکر عباد ثانی نہ ذکر کی حالانکہ عبارت سے فقار دے تو چلو مسئلہ پکې حل شوا جی ہاں نوذكر من لم يتشهد في سجدته ساوي وسلام مسئلہ سوا مسئلہ دا و چې ګوره دي کې اختلاف نشته چې سلام قبل سجود قبل السلام دي کې بعد سلام دي روایتونه دواړه موجود دي اوس فرق دا دی چې آیا د سید ساو نه بعد تشهود شته کې نشته ده دا بازو په ترمذی کې تیر شو او دلته امام بخاری دي چې دل پر دوه قسم روایت راوړي ائمه ثلاثه غیر قائلین بالتشهد دي واما الاحناف هم قائلون بالتشهد وان شاء الله سيجيء لنا الاستدلال بعد هذا الباب فانتظر واقرا چلو ولم يتشاو قال لا تشاو چلو قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ونسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او طول ثم رفع وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريره باب مطلب دا شو چې سید تشهود په حدیث ابي هريره کې نشته نو معنا نشته جی باب کبیر في سجدتي السهو جی طریقه دا شو چې ته سید ساو لذین الله اکبر بوي نو په دې کې څوک اختلاف نه کوي او اختلاف په دې کې چې سجود ساو نه بعد تشهودته کې نشته دی جی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلواتي العشي فقال محمد واكبر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد وزيده عليها وفيهما ابو بكر وعمر فهابه ان يكلمه وخرج فهابه دي دوار له بتراغه ير رالا چې حضرت سره برای راست خبرو کیږي وخرج سرعان الناس فقال سرعان الناس مراد جلب بازان د قوم
ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي خليفة بني عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما تم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل يسلم وسدهما الناس معه فكان مكان ما نسي من الجلوس. تابه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب إذا لم يدرك كم صلى 3 أو 4 سجدتين وهو جالس. بس دا مسله منګه ویل دا خو مختصر دا چې د احناف په نسبانه دا مسله مثلثه ده. مثلث معنی دا شو چې لکه دا نسیان اول مرتين وی استیناف ده او که اول مرتين نیوی دا نسیان او دا اشتباه بار بار راځي. نو بیا علماء کرام دوه خبرې دي، یا خو به دا تردد په اقل او اکثر کې وي، که اقل او اکثر کې وي نو بنا علی القلیل بکې زکه چې دا بنا علی القلیل به زکه کې چې دا سره متيقن دي، او کې چې دامني نو بیا درېمه مسله دا ده چې عمل په ځن غالب باندې کوي چې ستا ځن تا تسوي تا ځن غالب کوم سره ته متوجه دي بس هغه باندې به عمل کوي. عندنا مسأله مثلثه شو او امام مالک رحم الله په نسبت باندې دا مسله مستنکحه ده. ځان په پوګه مستنکحه ده. اکثر شروع دکی مستنکح او دا مستنکح نه ده، دا مستکثره ده. دا مسله به امام مالک په نسبت باندې دا محمول ده په مستنکح باندې یعنی مستکثر باندې. کچری دا کثرت سره راځي. کثرت نه مراد ده چې دین مخی یو ځل دو ځل ولا مخ کې راغلی ده او شوي نو بنا بالمتيقن ده، او که مستنکح نی یعنی مستکثر نی فلسطینات دی. ٹھیک شو. او اما امام احمد علیہ رحمت هغه منفرد وی نو دی به اعاده کوي چې امام نو بنا بر عقل بکړي. چلو قال حدثنا معاذ بن بزارة قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدسواني يعني حملك بكثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله دلات حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا سوى بها ادبر فاذا قضي التصويب اقبل حتى يغفر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر. ما لم يكن دا كذا مشار الیه ده وی فلان کې یاد کسي هغه شی چې د مزګزار په ذهن کې د سن راتی نه دینه مخکي. جی حتى يدل الرجل ان يدري كم صلى تر دې چوکري دا سره ان يدري بما نافيه ده ما يدري كم صلى. جی اذا لم يدري احدكم كم صلى 3 او 4 فليس سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره. ګوره بعض علما وی چې لکه چونکه د نبی عليه السلام نه دا ساو حضرت ته په فرایضو کې راغلی ده، لہذا سید ساو په فرایضو کې دا نوافلو کې نشته ده. په کې نوافلو کې نه بیا به سکه در سینا باندې بټوره تیریږي نه. امام بخاری وی چې چونکه فرایض خو اصل دي، هر کله سید ساوی عمل د حضرت نه په فرایضو کې ثابت دي، هکذا فی الوتر والسنن هم دي. کتاب په وترو کې تردد راشي، په سننو کې تردد راشي، یعمل فیهما ما تعمل فی الفرائض. جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب اذا كل ما هو يصلي فاشار بيده واستمع. باب اذا كل ما وهو يصلي فاشار بيده واستمع. نماز نه ماتيږي. اوس موږ اذا كل ما تكلم نه كل ما معنا دا شو چې امام امیر سے مزکو او شاه عمر سے واسه خبر کی چې امیر صاحب بوجګنا سبق وایو کې نه او دې سره خبره وکړې شو او دې خبره واوري دا نمازي نه ماتيږي. جی
وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن كريب ان ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر ارسلوه الى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لهما إن أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب دي خبره كان دا مخ تیر شي مسله جی على عائشة رضي الله تعالى عنها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سلمة رضي الله تعالى عنها فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي ما حضرت خپل نوکر توي چې لاړشه کې حضرت مسکین او ډډه تور تودريګا کې اشاره درته کو تاسو خبرو کا کین پیغام ولا اوسه قولي له تقول لكم مسلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده إذ تستأخر عنه فقالت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني بعض الناس إنه أتاني آت من عبد القيس اور راغلی او ما ته یو ډله راتون کی د عبد القیس قبیله نه جی شغلون الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان شاباش بس لکه هغه دوه رکعات سنت پاتې شو او چونکی دا د نبی پاک خصوصیت وو زکه بعضوی دا دغه قضا وا خو چې بیا قضا ون چې اوزل حضرت عمر شروع کړ دوام به وکاو او یا دا رکعتين بعد العصر من خصوصیات النبي صلی الله علیه وسلم او دا ډېر اعمال د پیغمبر اسلام خصوصیت ته امت لپاره جایز نه دي جی باب الشهادة في الصلاة قاله قريب بن أم سلمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم دا اشاره لکه دا موږ وی حدیث دا به ورره ده اوس دغه مختصره یو خبرو کو چې امام بخاری ویل دا حدیث مخکې تیر شوی دی مسأله د اشاره مخکې تیر شوی ده مسأله د اشاره مخکې تیر شو لکه اوس دلته موږ اوسوي دا تیر شوی باب کې ولی امام بخاری بیا باب راوړو بس امام بخاری وی چې دغه حدیث مخکې تیر شوی دی دې حدیث نو دوه مسلې ثابت دي یو جواز د کلام بقول امام بخاری او یو جواز د اشاره بس دې حدیث کوم کلام ذکرو هغه د پر مستقل باب مخکې ذکر کړ دې حدیث کې اشاره ده نبی پاک ذکر وا او رفض ید د ابو بکر سے ذکر وا نو مستقل حدیث راوړه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد اقا حدیث جتاویل دا ننی سبق پدریم در راځي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاه فجاء بلال ابي بكر رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاه فهل لك انت ام الناس فقال نعم ان شئت فقام بلال وتقدم ابو بكر فكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم يامره ان يصلي فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاه اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابوا شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابن ابي قال حدثني سوريان هشام عن فاطمه ان اسماء قالت دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنهم وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شاء الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت لها فأشارت برأسها نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن هشام عن أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك جالسا شاك معنى بيمار جی وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا. جزاك الله حسن جزاء وأكمل جزاء.